الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشرف شوق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كثيرا كثيرا مڑیر قابل قدر محترم رمضان مبارک یو برکت نټکه میاشت الله تبارک وتعالى په متاثر اوسته ده او الله فضل دی الحمدلله چې الله پاک موږ له دغه توفیق راکړی چې په دا میاشت کې موږ تراویح منځونه کوو ختمونه پکې کوو او روزې رسو زموږ په ملک پاکستان کې اکثر ځایونو کې داسې اقوام اوسېږي داسې قومونه شته دی چې د رمضان مبارک دغه میاشت راشي او تېره شي خو هغوی ته هېڅ پته ونه لګېږي چې دغې روژې څه فضیلت دی او په دا روژه میاشت کې چې کوم دی د الله پاک څه احکامات دي سره ورته پته هم ونه لګېږي اوس یو څو ورځې مخکې غالبا درې څلور ورځې مخکې ما یو ملګری ټلیفون یې کړی و پنجاب او مخکې مې ته خبره تاسو ته کړې مخکې مې سره دغه باندې بحث شوی او یقین وکړه ډېر د صحت نه او د بدن نه ښه غټ دی او ښه ټیک ټاک دی هېڅ قسمه مسله ورته نشته دی نو ما ته پوښتنه وکړه چې تېر کال خو روژه سیم بس وعده یې کړې وه چې نه سم یې که نه نو ما چې اوس دا کال د روژه نیولې که نه نیولې غالبا درې میاشتې وروسته روژه وهلې اوسه پورې خو مې یې نه نیولې وه انشاءالله سبا نه شروع کوم سبا نه روژه راسي نو ډېر سخت خفه شولم یقین وکړه زه چې کله په فیسبوک باندې د هغه پوسټونه وکړم نو بس هر وخت یې د یو پوسټ په فیسبوک باندې زیات ورکړی وي چې زه عاشق رسول یم او عشق رسول زنده باد نو ما هم دا خبره ورته وکړه ما ګوره دغه عشق رسول تا په کار نه راځي دا تاسو د خولې والا عشق رسول دی که تا په زړه کې په حقیقت کې د الله او د الله رسول سره مینه محبت وایي نو تا وایي چې کوم د الله حکم منلی او روژه به دې نیولی وی الله توفیق راکړي محمد بس الله توفیق ورکړي الله توفیق ورکړی ایمان یې ورکړی صحت یې ورکړی نور څه خبره ده بس روژه چې ونه سره روژه موږ الحمدلله ثم الحمدلله زموږ واړه واړه ویډیو کې د پړشمي راویښېږي او دا اصرار کوي چې زه روژه نسم او هغوی چې کوم دی الله له توفیق ورکوي او روژې نیسي نو دا الله مهرباني ده الحمدلله په دې شکر دی الله ادا کړو چې الله پاک په داسې ځای کې پیدا کړي وي چې موږ ډېره په غیرت سره او بې ایمان سره روژه نیسو او یو هم داسې کس وی نه وي الا ماشاءالله سې یو نیم چرته وي خو یو کس هم داسې نه وي چې هغه مطلب یې روژې میاشت راشي او روژه نه نیسي چې ډېر ګناهګار وي چې هغه سره لمونځ هم ته راځي لمونځ هم نه کوي خو الحمدلله بیا هم چې کله روژې میاشت راشي نو تراویح هم کوي او روژه هم نیسي دا د الله پاک ډېره لږه مهرباني ده موږ تاسو باندې چې الله پاک موږ له روژې د نیولو توفیق راکړی او زما عزتمندو تیره جمعه ما تاسو ته روژې په فضیلت باندې بیان وکړلو او فضیلتونه مې بیان کړي تا دغه شانتې تراویح په فضایلو مې تاسو ته څه خبرې کړې وې نن زما عزتمندو د روژې مسایل چونکې دا ډېر اهم او ډېر ضروري دي
اکثر خلک یو مسالې پختنه نشي کولای ډېرې مسالې هسې وي چې خلک شرمېږي چې یاره که دا مسالې پختنه مې وکړه خلک راپورې خاندي چې مړه ته دغه مسالې پختنه کوي دا خو اسانه مسله ده نو زما عزتمندو مسایل ډېر زیات اهم او ډېر زیات ضروري دي نو چې موږ تاسو په توجه سره د رمضان مبارک مسایل واورو ځان په باندې پوه کړو او چې کومې خبرې ضروري وي چې په هغې عمل وکړو د کومو شیانو نه چې ځان ساتلي د هغې نه ځان وساتو ټولو لپاره نه او ضروري خبره ده یو عام لغت استعمالېږي چې روژه ویلی کېږي چاته نو دی سره یاد وساتو روژه چې کوم دی ویلی کېږي ایسارېدلو ته ځان ساتلو ته دا په لغت کې ورته ویلی کېږي او په شریعت کې روژه ویلی کېږي الامساک عن الاشیاء الثلاثه د درو شیانو نه ځان ساتل د خوراک نه ځان ساتل د څښاک نه ځان ساتل او د خپل نفسي خواهشات پوره کېدو نه ځان ساتل تر صبح صادق نه واخله تر غروب افتاب پورې دې نه ځان ساتل سره د نیت دته ویل کېږي روژه اوس په دا باب کې یو څو خبرې ضروري دي ټوله پلانې خبره د روژې نیولو متعلق ده چې روژه مونږ کله بند کړو اکثر خلک خپل اذان ته انتظار کوي اوس هم چې یاره تر څو پورې مونږ د جومات اذان نه وي شوی تر هغه پورې پړشمی ده او زه به خوراک کوم او ډېر کسان اذان لیټ کوي نن چې کوم دی بعضې خلکو اذان مونږ جمع ولاړه او اذان وشولو نو دې کې څه حالت نشته چې کنې اذان یې لیټ وکړو مسله نه ده خو هغه خلکو ته مسله چې کوم خلک په اذان باندې روژه بدلوي هغه که پلانی اذان وي او که هغه آخري اذان وي کوم کسان چې په اذان باندې روژه بند کړه د یعنې اذان شروع د خوراک کول یې اوبه څښلې دغه سړي روژه یې سره ونه شوه مکمل یې سره ټکه ثواب هم ونه شول بلکې دغه سړی ټوله ورځ وږی پاتې شو د ویل چې کومه روژه نیولې حالانکې روژه یې نه وي دویمه خبره بعضې خلک روژه ماتي کې د خپل جمعات اذان ته انتظار کوي چې هله کله جمعات اذان وشي زه روژه ماتوم حالانکې روژې نیول او روژې ماتول دې هېڅ تعلق د اذان سره نشته دې تعلق د ټایم سره دی وخت سره دی نو هر سړي ته پکار دی موږ تاسو په دنیا باندې څنګه پوهېږو اوږه نه پوهېږو ځان پې باندې پوهېږو اول خو ټول ماشاءالله د دنیا په خبرو د دنیا په کارونو په جرګو ټول پوهېږو خو که څوک نه پوهېږي نو هغه کوشش کوي چې بل چا نه ځان پوهه کړم چې تاوان راته میلاولی شي نو دغه شان دی دغه روژې د ټیمونو ځان پوهول د موږ تاسو لازم او په نیولو باندې او په ماتولو باندې نو اکثر خلک روژه ماتي کې اذان ته انتظار کوي چې اذان وشي زه روژه ماته کړم او چې کوم دغه دوه قسمه خلک ګناهګارېږي کوم کس چې بې ټیمه اذان وکړو مطلب ټیم نه داخل شو او د سپیکر ته بس ودرېدلې او بس اذان دې شروع کړو نو ته هم ګناهګار شولې ځکه چې تا وجه نه نور خلکو روژه ماته کړله او چې دا کوم خلک روژه ماتوي دا ګناهګار شول دوی دا خبره نه کوي چې یاره بس اذان وشو لا مې ذمهوار دی چې الله پاک تعالی عقل نه یې کړی موبایل یې سره شته ګنټه یې سره شته دی په ټیم کا ټیم کې ګوره معلومات کوه چې روژه په څو بجې باندې ماتېږي څه ټیم یې ماتېږي اوس نن نه یو 3 ورځې مخکې خبره ده چې هر ټیم کې روژه ماته په 6:33 باندې کېدو 6:33 باندې ټیم داخلېدلو خالي نور ځای کې نقشو ولا بیا د لیکلي وي پکې علما هم دا بیانوي چې خالي ټیم داخل شي ډایرکټ روژه مه ماتوه که څلورو 5 منټه انتظار دی وکړو خو ډېره ښه ده که څلورو 5 منټه انتظار نشي کولی کم سے کم 2 منټه انتظار هم وکړه هغه 2 منټه انتظار هم نه کوي په 6:33 خو یې وکړه کم سے کم نو د 3 ورځې مخکې یو بیان اذان ما واورېدلو په 6:31 باندې اذان شروع کړو د باران نه د 3 ورځې مخکې تیاره مونته وه 6:31 په 6:32 باندې اذانونه شروع کړل او ډېر داسې کسان وي چې هغوی باندې روژې ماتې کړې وي او ما درسته خبره وکړه که یو منټ خبره ده سکندونو خبرې زما عزت د ټیم د داخلېدو نه سکندونه مخکې د روژه ماته کړه روژه ونه شوله د ټیم داخلېدو نه مخکې چې کله تا بند نه کړله ټیم داخل شولو صبحي ټیم کوتای نه بس بند کړله روژه ونه شوله نو دا ډېره اهمه خبره زما عزتمندو په دا باندې موږ تاسو ځان پوهېږو او چې کوم مؤذنین وي هغه هم په دا باندې ځان پوهېږي چې بې ټیمه اذانونه نه کوي په روژه ماتې لہذا تاسو له کوشش دا کول پکار دي چې کله اذانونه ګڼه شي دا نه چې به څنګه سپیکر لیټا کې ورکړی او به ډایرکټ روژه ماته کړي کېدای شي سپیکر چې کوي خلک بس نو لږ انتظار کول پکار دی چې کله هسې ګڼه اذانونه شروع شي نه پس چې کوي دا روژه ماته بې ټیمه روژه نه ماته دا مسئلې بیانوي علامه
صيام شهر رمضان د رمضان مبارک روزه په چا باندې فرض دي نو دا مسله باندې ځان پوهیږو ټول نه پلانې شرط پکې دا دی چې سړی بالغ وي په نابالغ باندې چې بالغ بلوغت ته نه رسېدلی په هغې باندې روژه نه راغله هغه که نارینه وي او که زنانه وي خو چې کله بالغ شي نو په ده باندې د الله تبارک وتعالی طرف نه روژه فرض شوله دا به روژه نیسي بیا دې خبرې ته نشي کتلی چې یاره ګرمي ده روژې اوږدې دي کمزوری دی دا خبرې پکې بیا نشته تېر کال یو کس متعلق چې هغه ته ښه صحیح پته وه چې یاره د بلوغت ته رسېدلی دی او چې د کوم بلوغت آثار وي هغه به باندې ظاهر شوي وو روژه به باندې فرض شوې وه په لنډو الفاظو کې لیکن هغه د کور یوه زنانه وه هغې بس دا اصرار کولو چې یاره دا روژه ونیسي څه کمزوری کېږي نو ما چې دغې پاره ته څه خپل قبر خرابوي آخرت سره تباه کوي د باندې د الله تبارک وتعالی طرف نه فرض شوله اوس چې الله طرف نه به یو شی فرض شوله نو زه څوک یم چې زه یې پې باندې بندوم چې نه ماده نیسي زه ځانه څه نه غاړه باندې کوم نو لهذا چام چې بچي وي او په بچو باندې د بلوغت آثار ظاهر شوي وي مور پلار ته اکثر پته لګېږي چې ما بچی د عمر دی 1300 کالو دی د بلوغت ته ورسېدلو نو به دا یې بډشمېره وي چې دا به روژې به باندې نیسي دا خبرې پکې بیا نشته دی چې دا کمزوری کېږي یا وړوکی دی او دا اوس هم د زنانه هم دا دویم شرط پکې ان یکون مسلما چې مسلمان وي په کافر باندې په هندو باندې په سیخ باندې روژه نشته دی هغه هم نه نیسي په دې پورې یو مسله یو واقعه یاده شوله یو سیخ پورې په یوه علاقه کې یو سیخ و او هغه چې کله مړ شولو نو یو کلي چې کوم بزرګ وی هغه علاقې هغه په خوب کې په جنت کې ولیدلو داسې یوه واقعه یاده شوه په جنت کې ولیدلو نو هغه د پوښتنه کوي وایي موږ خو د ایمان یقین دی چې جنت ته به صرف او صرف مسلمان سي هندو عیسائی سیخ دا به جنت ته نه سي او ته خو سیخ وي زه نه پېژنم ته به کومه خبره باندې جنت ته راغلی هغه جواب کې ودی وایي چې یو میاشت د مسلمانانو د رمضان مبارک میاشت وه او د ما بچي چې کوم د مسلمانانو په مخ کې خوراک کولو او هغه ما ټانګ ویله ویل کړلو په دا خبره باندې چې دا د مسلمانانو د روژې میاشت په دا کې مسلمانان خوراک نه کوي د ادبا د هغو د خیال ساتلو وجې نه په کار نه وه چې دا خوراک کړی وای نو ما په دا باندې ووهلو کله چې زه مړ کېدم د مرګ په وخت کې الله پاک ایمان رانصیب وکړ روژې د آدابو په وجه باندې الله پاک یو سیخ ته د مرګ په وخت کې د هدایت کلمه نصیب کوي نو چې موږ تاسو د روژې د آدابو خیال وساتو الله پاک موږ ته څومره اجر راکوي خو افسوس خبره ده په منبرونو باندې علما ستړي شول د روژې آداب بیان کړل خو لیکن موږ د روژې هغه آدابو خیال نه ساتو نه د روژې د میاشتې خیال ساتو همدغه ځای یو کس دی نه مه ویې نه اخلم همدغه ځای یو کس دی همدلته جومات ته موږ له راځي لمونځ کوي او ښه پوه کس دی د شپې ما تاسو ټولو ته ویلي چې شپې کرکټونو او د فټبالونو نه اجتناب که عبادت پکې کولی شو ښه پخه که عبادت نه شو کولی یقین که خوب دی نه بهتر دی اوس چې ویګام یو کس صبحي ټیم ګرځي یو کس خبره کوله بل کس نه یې پوښتنه کوله وایي ویګا تاسو ډېره جګړه او شور و خیر و کرکټ کې د شور مې موږ په کلي کې اورېدی چې دومره شور وایي هغه بس چې هر څه مسله وایي کرکټ کې څه مسله راغلې خپله د خوب نه ځان وښکه نور خلک د خوب نه وباسي نور خلکو هم تکلیف و ضرر ورکوي نو هغه کس ټورنامنټ اعلان کړی و په فیسبوک باندې وایي موږ په کلي باندې وایي نایټ ټورنامنټ وي نو یو ملګري ورته لیکلي وو چې الله باندې روژې مبارکه میاشت ده او په دا میاشت کې صرف او صرف عبادت کول پکار صرف عبادتونه کول پکار کرکټونه او دغو فټبالونو نه اجتناب کول پکار دی نو یو اوږد بحث یې ورسره راوستی وایي نه زه تراویح کوم تراویح نه پاس چې کوم دی موږ میچونه کوو په دې کې هېڅ مسله نشته خو زه یې ته یم چې مسله پکې شته دی ته زه چې بلکل پکې مسله شته دی خیرې پکې کېږي ښې ډېرې پکې کېږي چغې پکې وهلی کېږي لانجې پکې جوړېږي او ټول نه غټه خبره زما عزتمند چې دغه شپې د عبادت شپې دي او ته یې فضول په کرکټو دی راغلی نو نقصان کوي روان دي نو لهذا اجتناب وکړو روژې آداب او خیال وساتو دغه شانتې ورځې د دروغو نه غیبت نه د دوکې نه د چل ول نه د دغو ټولو شیانو نه اجتناب دروغو نه هغه
الله ستیره جمعه خبره کړې وه چې په دروغو باندې روژه ماتېږي او بیا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې بیخي ختمه شي ماته شي وایي نه چې کوم اجر او ثواب دی هغه اجر او ثواب یې ته نه ملاوېږي او دا مثال مې ډېر بیان کړی دی ځان ته یې بیانوم تاسو ته یې بیانوم چې موږ کله دیاړي وکړو یوه میاشت مزدوري چېرته وکړو او بیا راته پیسې رالګي چې تا نه مخکې موږ سره لیست کې نشته دی څومره تکلیف درته ملوي څومره غوسه وې راځي څومره وې خفه کېږو چې ما غونډه میاشت ځان ستړی کړو او ته اوس ماته پیسې نه راکړې نو موږ یې غونډه میاشت روجې نیولې وي غونډه میاشت تراویح کړې وي خو لیکن هغه آداب و خیال یې نه وي ساتلی نو موږ تاسو ته وایي هېڅ اجر و ثواب یې باندې میلاو نه شي هسې چټي وي چې کوم دی بس ستړیا او هغه لوږه یې تېره کړې وي دریم نمبر شرط ان یکون عاقلا چې عاقل وي عقل پکې وي یو سړی لیونی دی مجنون دی هغه که هر څومره غټ مسلمان دی خو لیکن مجنون دی لیونی دی په دې باندې روژې نیول اوس د روژې ادا کول په چا باندې راځي یعنې روژې میاشت راغله دا خو هغه فرضیات شرایط وو چې دغه شرطونه پکې موجود دي نو په ده باندې روژه فرض ده اوس روژې میاشت راغله اوس کم کس روژه نسي کم کس روژه نه نسي ټول نه بیرانې خبره ده چې یو سړی په خپل کلي باندې وي نو دا روژه نسي یو سړی مسافر وي هغه سفر یې که د هر شي لپاره وي ګوره شریعت نه مسله چې بس مسافر وي بیا پکې دا خبره نشته دی چې دی څه شي پسې مسافر دی که هر شي پسې مسافر شوی وي د خپل وطن نه د خپل کلي نه تللی وي نو دا وی چې کوم دی ده ته رخصت شته دی که روژه نسي ښه پخه که روژه نه نسي نو هېڅ قسمه ګناه ده ته نشته خو دې نه هغه مسافر نه مراد مسله باندې ځان پوه کړو اکثر بیا مانه خلک پوښتنه کوي یاره مولوي صاحب ته مسله بیان کړه چې مسافر وي زه خو په کویت کې مسافر یم زه خو په دوبۍ کې مسافر یم سعودي کې مسافر یم هغه مسافر ته نه مراد دی په شریعت کې مسافر هغه سړي ته ویلی کېږي چې کوم لپاره د مانځه د قصر حکم دی او روژې رخصت حکم دی چې یو ځای ته لاړ شي د خپل کلي نه اویا کیلومیټره لرې لاړ شي 77 کیلومیټر نه لرې فاصلې ته لاړ شي او هلته یې د 15 ورځو نه کم نیت وي د ایسارېدلو نو دا سړي ته اجازت شته دی که روژه نسي او که نه نسي رخصت دی که وینیوله ډېره ښه خبره که وینیوله چې کله بیا خپل وطن ته کلي ته راشي بیا وینسي یو سړي هلته د 15 ورځو 14 ورځو نیت کړی وي نو هغې روژې نسي هغې لمونځ هم پوره کوي نو چې کومې موږ ملګري یاران دوستان دوبۍ را وکړې ته تللي هلته یې کلونو نیت کړی چې زه یې ته کال 2 کاله تېروم نو یو یې پره دا حکم نه دی دویم شرط چې صحیح وي بیمار نه وي یو سړی بیمار دی عذر دی او ته تکلیف دی ورته یو سپیشلیست ډاکټر ورته ووایي چې ته روژه مه نیسه روژې وجې نه تا ته تکلیف زیاتېږي نو دې لپاره رخصت شته دی خو دا نه یو سړی وایي چې یاره ما خو به سر خوږېږي زه یې روژه ماته کړم یاره ما خو لکه ګېډه خوږېږي زه یې روژه ماته کړم یاره ما ته خو کلي ډاکټر وویل بس روژه مه نیسه بس خیر دی د کلي ډاکټرانو خبره نه ازموي دا هغه ډاکټر چې کوم ډاکټر مسلمان او سپیشلیست ډاکټر وي په هغه فن کې ماهر وي هغې ته وایي چې یاره ته روژه مه نیسه دا د روژې نیولو سره دغه بیماري زیاتېږي نو بیا تا ته اجازه شته چې ته روژه ماته کړې په ښځه باندې روژه فرض ده یعنې ښځه به روژه نیسي چې کله د حیض نه او د نفاس نه پاکه وي حیض د زنانو خپله بیماري مهواري چې د هغې نه پاکه وي نو دا به روژه نیسي په دې روژه فرض ده او نفاس چې کله یو زنانه ماشوم پیدا شي هغې نه بعد څو ورځې وي چې هغې نه پاکه شي نو دا به روژه نیسي نو مسله دا شوله زنانه یې په حالت حیض کې او په حالت نفاس کې روژه نه نیسي که وینیوله نه یې کېږي روژه روژې لپاره ضروري شی نه ټول نه پرانی شی روژې لپاره نیت دی زما عزتمندو روژې لپاره نیت کوي خو نیت د زړه والا معتبر دی په خوله باندې که یو سړي نیت وکړو که ویې نه کړو هېڅ مسله نشته اوس یو څو ورځې مخکې کور والي ته مې یوې زنانه پوښتنه ترېنه کوله ترور یې وه وایي زه نیت کوم د تراویح لپاره لږ یې واورو تاسو وایي زه چې کله تراویح نیت کوم وایي داسې نیت کوم پوره خو ماته یاد نه دی خو یو اوږده کیسه یې وکړله چې نیت کوم د رمضان مبارکې میاشتې 2 رکعته 4 رکعته تراویح یو کیسه یې ترېنه جوړه کړله نو دومره اوږده کیسه نو ما ورته هسې استهزاءً خندا مې ورته ویل ما چې یاره ورته یې چې سرې لاتې مې پکې اچولې دي په خپله کوټه کې ولاړه یم ما چې بس کیسه اوږده یې که سمه ما چې دومره اوږدې کیسې ته ضرورت نشته دی بس که د لمونځ نیت دی که تراویح نیت دی اکثر خلک پوښتنه کوي تراویح لپاره نیت بس نیت کوم 2 رکعته تراویح الله اکبر خبره ښه دا ښه دی لمونځ ته راغلی بس دا په زړه کې دا نیت دی چې زه لمونځ ته راغلم
بس که سره په خوله ونه ویلم الله اکبر دې وویلې تا زړه نیت وشو اسانه شوه هغه سړی دې ځکه مخه په خوله باندې یم بس ټیک ده اسان یې کا چې نیت کوم څلور رکعته فرض لمونځ امام پسې الله اکبر خبره نیت کوم څلور رکعته فرض لمونځ په حاضر امام پسې مخ مې د قبلې په طرف یو کیسه دې نه جوړه کړي مې یو کس داسې لیدلی دی چې هغه غریب بیمار وي تاسو یې لیدلي بعضې خلک بیمار وي نیت کوم بیا یې چې نه نیت مې کړی بیا یې چې نه ورته نیت وس کوم کیسه یې نه جوړه کړي امام ته نه رکوع لګېږي اگر امام ته نیتونه تړي امام رکوع باندې دا شان دي بعض خلک اقامت والا اقامت وکي نو چې څنګه اقامت ختم شي امام په ډېر الله اکبر کوي یې نه پاتې بیا نیت تړي چې زه اوس نیت کوم څلور رکعته فرض لمونځ کوم الله باندې ته تکبیر الله پوښ ولا بس څنګه اقامت تا ختم کړو څنګه امام الله اکبر کوي ته اسره الله اکبر کوي نو نیت زړه والا معتبر دی ته پر شمیره اوچات شولې اته په زړه کې د نیت چې زه روزانه سم بس خبره خو کول ویلو نو ډېره خبره دویمه خبره چې کومه مخکې بیان شوه چې زنانه د حیض او نفاس نه پاکه وي چې نه پاکه روزه نه کېږي درېمه خبره به دا شوله چې دا کوم روزه نیونکی سړی دی چې دا خالي وي یعنی دا د روزې چې دا کوم ټایم دی صبح صادق نه واخله غروب آفتاب پورې چې خوراک څښاک او خپل نفسي خواهشات پوره کول نه منع وي که په دې ټایم کې یې خوراک وکړلو یا یې اوبه وڅښلې یا خپل نفسي خواهش پوره کړلو نو دغه سړی روزه به باندې ماته شوله بیا وروسته مسلې راځي چې روزه څنګه ماته څو روزې ونیسي نو لهذا په روزه کې به د شینو نه اجتناب کوي البته یو مسله بیان کړې ده چې د روزې د صحیح کېدو لپاره چې ته روزه نه سې نو دې پر دا خبره ضروري نه ده چې ته په طهارت کې وي یا په غسل کې وي یعنی مثال کے طور پر په مسله باندې ځان کوي یو سړی دی او دوه قسمه خبرې دي یا خپل خواهش پوره کړی دی خپلې بیبي نه یا دویمه خبره دا ده چې یو سړی ویده او په حالت غسل کې راوچات شولو خوب یې ولګلو صبح یې راویښ شولو نو پرشنبې راویښ شو په ده باندې غسل لازم دی اوس ټایم مختصر دی ټایم کم دی که غسل کوي نو پرشنبې ټایم ته نه تېرېږي بیا خوراک مسله وروسته بیا کمزورتیا محسوسوي او که خوراک کوي نو غسل ته نه پاتې کېږي نو شریعت مسله ده چې دا سړی د خوراک اگر چې په ده باندې صبحي اذانونه وشول صبحي اذانونه نه پس د غسل وکړي څه خبره نشته په دا مسله باندې ځان پوه یو سړی د سهار لمونځ نه پس اوده شولو ماسپښین لمونځ نه بعد اوده شولو او ته د احتلام وشولو په ده باندې غسل لازم شولو دا غسل څنګه کوي نو د غسل لپاره درې فرایض دي زه هر کال روژه چې راشي بیانوم دي ځکه چې بعض ځایونو کې تاسو لمونځونه راشي نو هلته مسله بیان شي والله اعلم چې هغوی په دماغو کې څه خبره ده هغه مسله په تفصیل سره بیان نه شي عام عوام یې باندې پوه نه شي او غسل په صحیح طریقه باندې بیا ونه کړي ټوله ورځ په غسل کې تېره کړي هغه غلطه مسله مې ته بیانوم چې غلطه څنګه ده او صحیح مسله مې ته بیانوم چې صحیح څنګه ده غلطه مسله چې کومه بیانېږي هغه داسې ده چې یو سړي باندې غسل فرض شولو نو هغه به غسل وکړي بیا چې کله روژه ماته کړي روژه ماتې نه بعد دا سړی غړغړې وکړي او بېس د اوبو چې غسل یې وشي دا غلطه مسله ځکه غسل کې درې فرض دي خولې ته اوبه اچول فرض دي ګوره غړغړې کول فرض نه دي خولې ته اوبه اچول فرض دي چې خالي خولې ته اوبه اچوي لکه څنګه سړی اودس کې اوبه اچوي خو په اودس کې اوبه اچول فرض نه دي او په غسل کې خولې ته اوبه اچول فرض دي غړغړې کول کې سنت مستحب عمل دی بهتره خبره چې وشي غړغړې پکې خو روژه ده چونکې روژې وجه غړغړې نه کوي اصلا چې اوبه تېرې شي دویم پېزې ته اوبه اچول فرض دي دا غزې ته پاس تر اقصا پکې چې ځای تریخ دی ګوره دا یو همداسې اضافي خبره وه عام ورځو کې اکثر خلک داسې کوي چې الله پر راډاګه کړي وي او پېزې ته یې ونیسي او بیا راکاږي دماغ له یې وخېږي بیا ټوخه ټوخه یې شروع کړي الله باندې دماغ به ته خراب شي بس دومره اوبه راواخلئ تا لکه کوله کې الله ته راواخله پېزې ته یې واچوله خامخا ته ځای له رسېږي دا نه چې راکاږه یې پاس دماغ له یې رسوه نو پېزې ته اوبه اچول فرض دي خولې ته اوبه اچول پېزې ته اوبه اچول او په غوړ بدن باندې اوبه اچول دا درې فرایض دي اوس که ته یې چې روژې وجه نه زه خولې ته اوبه نه اچوم او پېزې ته اوبه نه اچوم غسل کوم غسل دې کېږي نو ځکه دوه شیانې نه پاتې شو نو طریقه دا ده خولې ته اوبه اچوم پېزې ته اوبه اچوم لکه څنګه اودس کې سړی چې غوړ بدن باندې اوبه راواچوم چې یو ځای نه وش پاتې نه شي دا غسل وشو نو خبره ختمه او که نه دا بله مسله چې کومه غلطه ته واورې ما ډېر وخت خبره ما یو ځای کې یو کس سره په دا باندې بحث وکړو پاکه مولانا بنده ته د خلکو ته مسلې بیانوي نو مسله مو غلطه بیانوي ما دې کې ګوره مولانا چې یو سړی لاس یې نشته دی نو ای په اودس کې لاس وینځي که نه وینځي ما چې لاس یې نشته خو نه وي وینځي اسانه خبره لاس یې شته نه نو چې ووینځي
وی دغسې چې کوم دی ګوره اوس روژه راغله نو روژې وجې نه چې کوم دی لا وروستو بیا بېرې ته خولې ته اوبه اچوي روژه مدینه ته مولانا صاحب د تا مثال هغه بدل دی او دا خبره بدله اوس خو چې کله روژه ده نو روژه کې فرض خبره ده چې خولې ته اوبه اچوي بېرې ته اوبه اچول دي نو اچولی شي هېڅ خبره نشته اخکې خو لاس نشته نو خبره خو سره څه جوړېږي نه بهرحال د غسل طریقه تاسو زده کړله که هر ټیم یو انسان ته ضرورت راپېښ شولو نو دا غسل دا طریقه باندې غسل وباسي بیا پسې روژې قسمونه بیانوي چې روژه په څو قسمه باندې ده نو روژې قسمونه هم زده کړو چونکې روژې میاشت راغله نو بس ښه خبره ده چې قسمونه یې موږ ته معلوم وي چې روژه په څو قسمه ده هلته په کتاب کې روژې شپږ قسمونه بیان کړي چې روژه په شپږ قسمه ده پلانی قسم روژه فرض روژه ده بیا تفصیل بیانوو انشاءالله دویم قسم روژه واجب روژه ده داسې مختصر دی هم د تفصیل انشاءالله که روانه جمعه مو کوه او جوړ مو بیان کړي فرض روژه چې راغلې موږ تاسو باندې رمضان مبارک میاشت راغله په دې کې روژې نیول دا فرض دي واجب یو سړي عام طور باندې رمضان مبارک نه علاوه نفلي روژې نیوله دا مسله نفلو مبارک هم زده کړو همداسې چې کوم نفل لمونځ کوو 2 رکعته لمونځ کوئ 4 رکعته نفل کوي او نفلي روژې مبارک هم وکړه کله چې یو سړی نفلي عبادت شروع کړي هغه لمونځ دی او که هغه روژه ده او بیا د عذر په وجه باندې هغه مات شول مثال کے طور پر نفل نیت تړلی دی او داسې مات شول یا سلام پکې وګرځولو نو په ده باندې اوس دغه نفل کول واجب شول دغه خامخا د نفل کوي دا شان یو سړي نفلي روژه ونیوله او بیا د څه عذر په بنا باندې روژه ماته کړه مېلمانې راغلل نو مېلمانو ته هم نفلي روژه سړی ماتولی شي وروسته یې بیا خامخا رانسي دا واجب شو په تا باندې یا تا نفلي روژه ونیوله په منځ کې بیمار شولې ماته یې کړله نو اوس په تا باندې دغه روژه نیول واجب شول ته یې خامخا دغه روژه رانسي نور قسمونه هم شته خو دا مې ته یو مثال بیان کړو دریم قسم مسنون روژه ده سنت روژه هغه کومه ده هغه د عاشورې روژه ده وسره چې کوم دی نهم یا یولسم والا چې سره یا نهم لسم ونیسي یا لسم یولسم د مسنون روژه مندوب مستحب روژه دې بیا ډېر قسمونه دي انشاءالله العزیز را روانه جمعه تفصیل سره بیان کړو پنځم نمبر مکروه روژه چې کراهیت یې وکړي یعنې ښه خبره نه وي چې داسې روژه ونیولی شي نو آی به انشاءالله تفصیل سره بیان کړو او شپږم نمبر قسم حرامه روژه یعنې روژه ونیوله خو حرامه ده ونیوله ګناهګار شو پرې باندې هغه کومې روژې دي تفصیل بیا بیان کړو د اخترونو روژې په وړوکي اختر ورځ باندې روژه نیول دا حرامه ده د غټ اختر په ورځ باندې روژه نیول حرام دی د غټ اختر په دویمه او په درېیمه او په څلورمه ورځ باندې روژه نیول حرام دی دا نه نیسي اوس پلانې نو پلانې خو تاسو ته بیان شولو اما الفرض فهو صوم رمضان د رمضان مبارک روژې نیول دا فرض دي چې کوم شرایط وو نو هغه شرایط ټول واورېدل چې هغه شرایط پکې موجود وي نو رمضان مبارک روژه به نسي بانې به نه جوړوي چې ما ته اردو مسلې دي او ما چې کوم حساب ولیږي یا ما نور څه مسله دویم نمبر قضا ما ارسله من صيام تطوع دا واجب روژې دي هغه روژې چې کوم یو سړی نفلي روژې ونیول او بیا یې څه عذر په بنا باندې ماته کړې ده نو اوس په ده باندې دغه روژه نیول واجب دی خامخا نسي دا واجبو کې دویم قسم بیان کړی دی الصوم المنظور یو سړی نظري روژه ومنله یعنې یو سړی دی اکثر خلک نظرونه مني موږ په کورونو کې زنانه ډېر نظرونه مني د اول خو دغو نظرونو نه ځان وساتو د نظر نه منل پکار ښه خبره نه چې سړی نظر ومني او که به منلو بیا به یې خامخا پوره کوي چې کار دې وشي اکثر یې موږ په کورونو کې زنانه وایي یاره که پلانکی کار مې وشولو نو زه به ته ورچلی رالم که پلانکی کار مې وشولو زه به چې کوم دی لس روژې نسم دا نظر شو اوس مثال که تو به یو سړي دا خبره وکړله چې یاره ما که پلانکی کار وشولو زه به 3 روژې نسم هغه کار یې وشولو چا کار یې وشولو اوس په ده باندې دا 3 روژې نیول واجب دی خامخا دا 3 روژې نسي که مطلقاً یې ویلي چې به 3 روژې ونسم بس بیا دته اختیار دی کار کوي ولې څه خبره نشته او که نه معین یې کړلی که ما پلانکی کار وشولو نو به چې څنګه مې کار وشي سبا نه چې ډایرکټ 3 روژې نسم نو چې کار یې څنګه وشولو اوس په ده باندې لازمه چې دا سبا نه خامخا 3 روژې نسي که ویې نه نیولې ګناهګارېږي صیام الکفارات د کفارې روژې کفاره په سړي باندې کوم ټیم کې لازم کېږي ټیم هم پوره شوی بس صرف یو ځل بیانوو یو سړي قصدن روژه ماته کړې ده خوراک یې پکې وکړلو یا یې پکې اوبه وڅښلې او بیا ما تاسو ته وویل چې خپل خواهش یې پوره کړلو نو په ده باندې اوس دغه یوه روژه نیول دا یې ګزیره ګرځوي او 15 روژې وې چې کوم دی مسلسل نسي داسې وې نسي چې په منځ کې پکې یوه ماته نه کړي
د روژې کفاره او که یوه روژه پکې ماته کړل یو سړی د مثال کے طور پر په روژه کې قصدن خوراک وکړلو یا قصدن اوبه وڅښلې یا خپل خواهش پوره کړلو او د هغې نه بعد دته احساس وشو چې یاره ما دا کار غلط کړی دی زه اوس کفاره ادا کوم روژې نسم نو دا روژې نسي شپېته روژې مسلسل یو سړي اوس 58 یې ونیولې ګوره 58 د یو کال شپېتې یې ونیولې او بیا ورته څه عذر راپېښ شولو بیمار شولو یا نور څه مسله ورته راپېښه شوله او روژه یې وخوړله بیا یې حساب نه نیسي دا یې سزا نو لهذا په روژه کې دغو شیانو نه اجتناب وکړو ځان وساتو قصدن روژې ماتې نه کړو او خاص طور باندې چې کوم مسله د ضرورتو بیانوي چې کوم خلکو ودونه دي نو هغه په روژه کې ډېر زیات خیال ساتي داسې نه چې روژې ماتې شي او بیا وروسته چې کوم دی بیا پوښتنې کوي او بیا افسوس کوي چې ما غلطۍ وشو نو اول نه چې کوم دی ځان ساتل ښه دي الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټول په مسایلو باندې د پوهې توفیق نصیب کړي الله دې باندې وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شوق سوي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د یو اعلان بیا مو کوم مسلو باندې نو وشي یا دغه مسلو نه علاوه بل چا څه نور قسم کې روزه متعلق مسله وي نو بیا ځای ته جمعات کې هم 10 منټه 15 منټه خپل مسلو خپل بیان کولای شو معنی روایت نورم ډیر علماوي هر ټیم ولا چې څنګه راځي شو پښتنه کې نه کولای شي تاسو حق درته پښتنه کې نه کوو یا الله تبارک وتعالى کوم خبره مو کړې واوره دې په باندې عمل کوي توفیق نصیب کړي یا الله تبارک وتعالى څه قسمه کمې به شي باغ باندې تفاوض بخنه وکړي یا الله تبارک وتعالى ته مسابقه کوي نو معاف فرمایي یا الله تبارک وتعالى تمام امت مسلمه په حال باندې خصوصي رحمت کرم فرمایي یا الله تبارک وتعالى په حاضر مجلس کې چې په ژوند کې څه قسم شریعه وایي چې په باندې خبره تعلیم به ذات صدوري دې د خپل خدانونه کوم حاجتونه پوره فرمایي موږ ډیر مرګري یاران دوستان ته دعاګانې کوي نو یا الله تبارک وتعالى ته سوال کوم ټول په چا مته سوال کوي یا الله تبارک وتعالى ته یاران دوستان موږ دعاګانې بدون دې موږ دعاګانې وخت دي یا الله تبارک وتعالى موږ دعاګانې د ابو حق قبول او منظور کړي یا الله تبارک وتعالى څومره بیماران دې سپارلو دې ټولو دې ټول ته صحت کامله اجر او عمل نصیب کړي امين یا الله تبارک وتعالى څومره کسان په جنونو کې بنديوان دي یا الله تبارک وتعالى خاص کر هغه خلک چې د دین د وجه نه ګر شوي دي تیر هي انتظام فرمایي یا الله تبارک وتعالى خیر او خوشالۍ په ورونو کا واپس راوستل کی یا الله تبارک وتعالى حال خصوصي رحمت کرم فرمایي یا الله تبارک وتعالى حلال روزگار مزور تعالی نصیب کی حرام مان نه اجتناب وکي یا الله تبارک وتعالى په مال کې برکات واچوي یا الله تبارک وتعالى مسما یاران دوستان موږ سره د جمعات کې په مدرسه کې مالی جانی تعاون کوي یا الله تبارک وتعالى د دنیا او د آخرت ډېر خوشالي ور نصیب کی یا الله تبارک وتعالى